د کوزدیر بمبولۍ او بردیر جنیا بریکوټ دوه خاندانونو ترمنځ 13 کالو راهیسې جاري دښمني د جرګې په کوښښونو په دوستۍ کې بدل شوې ده. په دې سلسله کې نوښار پښتون غړي کې د حجت خان په حجره کې د یوې درنې جرګې تابع شوی و چې پکې د کوزدیر ادینزي اسبن نصیب زاده ناظم مختیار خان او نورو او بردیر کوهستان سره تعلق لرونکو مشرانو علماء کرامو او نور ګڼ شمېر خلکو شرکت کړی و. جرګه کې د جرګې مشرانو شیخ عبدالجلیل، شیخ افضل، شیخ تاجدار او شیخ دلارم او نور مشرانو مجرم فریق محمد زمان او هغه بچی نظر باچا، اکرام سجاد او نور رشتہ دار د مقتول فریق عبد الله عرف غونډی کا مرحوم د بچو او نور رشتہ دارو سره په میلا وهلو د دښمنۍ په دوستۍ کې بدلولو اعلان وشو چې پکې د محمد زمان دو بچی محمد اسلام او جان محمد هم شامل دي. په دې حق د مقتول فریق وراره ګل نصیب خان او مجرم فریق په نمائندګۍ ملک نگین خان وینا وا موږ د قوم او علماء د اختیار ورکړو چې په کومه کې فیصله وکړه موږ ته منظوره ده او زموږ وروڼه دي او ستاسو یې کومه فیصله کړې ده دا موږ ته قبول ده. جزاک الله خیر. موږ مشرانو او د جرګې اکابرینو کومه فیصله چې تاسو کړې ده دا ان شاء الله تعالی دا به دواړه فریقینو ته منعا تسلیمي او زما دا امید دی چې الله پاک دې دوی له د دې باندې د عمل کولو پوره توفیق ورکړي. جرګې ته په خپله وینا کې جی او آی مولانا ګل نور شاه، چیرمن تحصیل کلکوټ ملک محمد زاده شټاکی، ملک محمد ایوب خان، شیخ افضل، مولانا ابو حمزه، ملک شیرزاده، مولانا عزیز الرحمن او نورو د دین اسلام پر رڼا کې د روغې جوړې په اهمیت رڼا واچوله او په روغه جوړه دواړو فریقینو ته مبارکۍ ورکولو سره دې سلسله کې کوښښونو د جرګې د مشرانو د کردار ستاینه وکړه. وینا کوونکو وویل چې د خلکو ترمنځ صلح اصلاح په حواله جرګو کولو کې خیر دی او داسې خلکو او مشرانو دپاره الله تعالی خپل محبت واجب کړی دی. دوی په مشرانو زور ورکو چې د صلح په حواله هر کلي کې خپل کوښښونه جاري وساتي. په دې دښمنۍ کې 13 کاله وړاندې دیر کوهستان بریکوټ جنیا کلی کې پخانګي مسله مړی شوی و چې یو فریق بامبولۍ او بل نوښار ته کډه وړې وه. محمد اسرار، خیبر نیوز چکدره، کوزدیر.